چې کم انسان په قبر کې کېښودی شي که هر ټایم دی دفن شو په ده باندې وخت د مازدیګر وي هر ټایم چې دی دفن شو خو په ده باندې وخت د څه وي د مازدیګر وي نو چې کله نیکعمله انسان وي نو د بدن ته چې څنګه روح واپس شي او دی راژوندی شي په دې قبر کې نو دی وایي هله ما پرېږده وایي زه د مازدیګر مونځ کوم ما نه ټایم ځي ما نه مونځ قضا کېږي نور خو نه کېږي زه مونځ کوم مونځ دا خو د مازدیګر ټایم دی دا هغه انسان وایي کوم انسان چې د مانځه پابندي کړې وي کوم انسان چې د مونځ پابندي نه وي کړې هغه به څه ووایي چې زما نه مونځ قضا کېږي اخو هر ټایم مونځ په دنیا کې پرېښی کوم انسان چې د مونځ عادت وي که نه هغه په قبر کې نارې کوي ما پرېږده وایي زما د مازدیګر وخت ځي د مازدیګر مونځ رانه قضا کېږي ما نه د مازدیګر مونځ قضا کېږي دې دوران کې دله دوه فرشتې اچانک راشي سمدستي ورله راشي څومره زر ورله راځي حدیث مبارک کې راځي چې څنګه دا خلک د ده د خوا نه واپس کېږي که نه په دغې ټایم کې دله دوه فرشتې راشي چې فرشتې ورله راشي د ده نه تپوسونه کوي د دې وجې نه نبي علیه صلات وسلام به چې کله مړی دفن شو که نه نبي علیه صلات وسلام به د قبر په غاړه باندې ودرېدو صحابه کرامو ته به وفرمایل تاسو د دې خپل ورور دپاره دعا د ثابت قدمۍ وغواړئ الله مونږ تاله در ولېږو الله زمونږ طاقت اوس نه چلېږي زمونږ اوس نه چلېږي الله ته ورسره څه کوي نو نبي علیه صلات وسلام به خپلو صحابه کرامو ته وفرمایل دله دعا وغواړئ چې الله ورته ثابت قدمي نصیب کړي اوس به د ده نه تفوسونه کېږي الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي مونږ چې جنازې له لاړ شو دا جنازه کول چې دي که نه دا د دې ورور مسلمان سپارش کول دي الله ته دا الله ته سپارش کول دي الله مونږ به طور جرګه راغلي یو الله مونږ تا ته په جرګه ولاړ یو الله مونږ دې تاله درلېږو الله ته ورسره نرمي وکړه دا سپارش کول دي ښارونو دا په دې مړي چې موږ ودرېږو دا جنازه کوو حدیث مبارک کې راځي د هر مسلمان په بل مسلمان باندې یو څو حقونه دي په هغې کې یو حق د مسلمان په بل مسلمان چې دغه جنازه کول دي نو دا د دې مسلمان سپارش کول دي د الله په دربار کې الله تعالی درلېږم الله ته ورسره د نرمۍ معامله وکړه الله دې زمونږ په حال رحم وکړي موږ چېرته چې جنازې له لاړ شو په صف کې ودرېږو زمونږ په زړه کې چېرته دا راغلي دي دا تصور زمونږ راغلی دی په دې جنازې په صف کې چې زه ولاړ یم ما چېرته اسمان ته داسې کتلي دي الله تعالی به طور جرګه راغلی یم ما په دې زړه کې نرمي پیدا کړې ما د سترګو نه د جنازې په صف کې اوښکه بهیولې ده الله زما د عجزي منظور که الله زما د غریبي منظور که الله زما د خالي لاسونه منظور که الله زما د خالي جوړۍ منظور که د جنازې په صف کې مونږ چېرته دا فریاد کړی الله ته نه الله دې زموږ په حال رحم وکړي د جنازې په صف کې چې مونږ ودرېږو مړی راته مخې ته پروت دی او مونږ د بل غیبت کوو مړی راته مخې ته پروت دی او مونږ د سیاسي پارټو خبرې کوو مړی راته پروت دی مونږ خانانو نوابانو مالدارانو ته په سلوټ باندې ورځو د افسوس مقام دی که نه دی دا د دې مړي سپارش کول دي سپارش د دې وجې نه چې کله به مړی دفن شو نو نبي علیه صلات وسلام به وفرمایل زه به دا ووایم هغه بار خلک پرېږده وه د کوم کور وارثان چې وي د هغې هم دا په صف کې کو ولاړ دی په ذهن کې نه وي چې زه د سپارش له راغلی یم نو چې کله به مړی دفن شو نو نبي علیه صلات وسلام به فرمایل د خپل ورور دپاره دعا وغواړئ د ثابت قدمۍ الله تبارک وتعالی ترې نه اوس تپوسونه کوي فرشتې به دې تپوس کوي اوس نو چې کله فرشتې د ده خواله راشي نو لومبی تپوس ترې نه دا کوي چې من ربک رب دې څوک دی من ربک رب دې څوک دی دنیا کې دې ژوند تېر کړی دی نو سرټیټي دې چاته کړې وه الحمدلله ثم الحمدلله چې الله تبارک وتعالی مسلمانان پیدا کړي زمونږ سرونه د الله نه ما سوا بل چاته نه ټیټېږي ورونو یوه خبره درته کومه چې سر د الله ته ټیټو نو بیا د غیرو د بندګانو بندګي مه کوه دا نه چې زه د پلانکي نه مجبوره یم او د پلانکي نه مجبوره یم نه چې سر د الله ته ټیټ کو که نه نو چې الله څه ولي هغه کوه د بندګانو بندګي بیا مه کوه نو یو سوال به دا کېږي من ربک رب دې څوک دی
دویم سوال به دا کېږي وما دینک،